د پولیو سرټیفیکیټ په آنلاین څنګه جوړوي. کوم کسان چې د ملک نه بهر ته سفر کوي د هغو لپاره نوی قانون جوړ شوی دی چې هغه به اوس ځان له د پولیو سرټیفیکیټ چې دی دا به جوړوي. څنګه چې به موږ ځان له د کرونا سرټیفیکیټ جوړوو دغه شان به تاسو ځان له اوس د پولیو سرټیفیکیټ چې دی دا به جوړوي. د دې نه مخکې هم ځینې کسان ته به وایي چې تاسو د پولیو سرټیفیکیټ چې دی دا جوړوئ نو تاسو به کاغذ چې دی دا به خو اوس چې دی دغه به ځان له کمپیوټرای جوړوئ کوم چې د نادرانه راوځي نو هغه به تاسو په ایرپورټ کې ښایي. که دغه ستاسو سره نه نو تاسو بیا بهر ملک ته چې دی سفر نشئ کولی. حالن ساعت چې دی په ایرپورټ کې کاونټر لګېدلی ایمرجنسي نو په هغې باندې تاسو وتلی شئ هلته کې تاسو له سرټیفیکیټ چې دی دا جوړئ. خو په راروان وخت کې چې دی دغه کاونټر بنئ ستاسو سره به دغه سرټیفیکیټ نه موجود نو بیا تاسو بهر ملک ته چې دی نشئ تللی. بل دا سرټیفیکیټ چې تاسو جوړوئ نو دا به 4 هفتې مخکې چې دی دغه سرټیفیکیټ به تاسو ځان له جوړوئ. نو په دې ویډیو کې به دغه طریقه ښیم چې دا سرټیفیکیټ به تاسو ځان له آنلاین څنګه جوړوئ. نو د دې سرټیفیکیټ لپاره به تاسو هسپتال ته ځئ او هلته کې به د پولیو ویکسین لګوئ. نو کله چې تاسو د پولیو ویکسین ولګو نو تاسو به هغو ته وایئ چې زموږ ریکارډ چې دی دا آنلاین ور وخېږئ. چې کله یې آنلاین ور وخېږئ نو د هغې نه وروسته بیا تاسو ځان له آنلاین د پولیو سرټیفیکیټ چې دی دا جوړولی شئ. بل لا چې دا بیا په دکانونو کې هم جوړېږي او په نادره کې چې دی هم د پولیو سرټیفیکیټ جوړېږي. د دې پیس چې دی هغه 100 روپۍ دی. لکه تاسو دا سرټیفیکیټ جوړوئ نو سرکاري پیس چې دی د دې 100 روپۍ دی. خو تاسو چې په دکان کې راوکاږئ نو بیا به هغه کس چې دی هغه به هم ستاسو نه روپۍ اخلي ځکه چې هغه به تاسو له دا سرټیفیکیټ جوړوئ نو هغه به پکې خپله مزدوري چې ده به دې کې اخلي. خو سرکاري پیس چې د دې دی هغه 100 روپۍ دی. نو په دې ویډیو کې به د هغې ویبسایټ زه تاسو ته ښیم چې د دې ویبسایټ نه دا تاسو ځان له آنلاین رغولی شئ ځکه چې موږ د دې ویکسین چې دی هغه نه دی کړی خو طریقه به راته خالي وښیم چې په دې طریقې تاسو آنلاین د دې سرټیفیکیټ چې دی تاسو ځان له جوړولی شئ. نو زه موبایل سکرین ته او باقي طریقه هلته کې زده کوم. موبایل سکرین ته رالو په خپل موبایل کې به بروزر کولاو کوئ. که ستاسو سره هر یو بروزر یا به کولاو کوئ په هغې کې به ولیکئ names.nadra.gov.pk دا چې دی دا به سرچ کوئ. که بیا راته هم د دې ویبسایټ دا سپیلنګ نه یاد نو تاسو به دې چل وکئ چې تاسو به زموږ یوټیوب چینل ته لاړ شئ هلته کې به د دې لینک چې دی هغه موجود دی د دې ویډیو نه لاندې. نو چې څنګه تاسو په هغې لینک باندې کلیک کړو نو تاسو ته به دا ویبسایټ چې دی دا به کولاو شي. نو دا به دلته کې چې دی لاندې به تاسو ته ښکارېږي دیګر ویکسینیشن او کم کرونا ویکسین چې دی د هغې سرټیفیکیټ دواړه د دې نه جوړېږي. نو موږ چې دی دیګر ویکسینیشن دا چې دی دا به نښه کړو په اردو کې لیکلي دغه شانتې. که ستاسو په هغې په انګلیش کې لیکلو نو تاسو به دغه شانتې چې دی دا دیګر ویکسینیشن چې لیکلی دا به تاسو ووایئ. چې څنګه یې دغه ووایو نو به دې کې به لږ لاندې راشي دغه شانتې. چې لاندې راغلی نو دلته کې به تاسو له خانې درکړي. په اولنۍ خانه کې چې دی په دې کې به تاسو ولیکئ د خپل شناختي کارډ نمبر چې دی هغه به ولیکئ. چې څنګه د شناختي کارډ نمبر ولیکلو ورپسې خانه چې ده باید دا د هغه کسانو دپاره ده د چا سره چې بي پارم وي لکه CRC چې دی د هغو سره وي نو هغه به پکې د هغې نمبر ولیکئ. زموږ سره نشته نو G نه چې دی دا پکې موږ لیکلی دی. دغه شانتې لاندې بیا را بله ورپسې خانه ده. نو په دې ورپسې خانه کې چې دی تاسو به د خپل شناختي کارډ تاریخ ولیکئ له پاسه لیکلی هم دی خو هغه تاریخ به ولیکئ په کم تاریخ چې ستاسو شناختي کارډ راوتلی نو هغه تاریخ چې دی هغه په دې ځای کې ولیکئ. لاندې بیا لیکلی دی ویکسین تاسو ته به ښکارېږي. دا ویکسین چې لیکلی دی نو دا به دلته کې دا نښه به تاسو ته ښکارېږي. دا چې څنګه ووالل نو دلته کې به تاسو ته د ویکسینو دغه درکړی تاسو به دا لاندینی چې دی دا به ووایئ موږ پولیو ویکسین دی نو هغه به دغه شانتې نښه کوي به دې کې پولیو ویکسین چې دی هغه موږ به دې کې نښه کوو. بیا لاندې تاسو له دا خانه درکړې ده لا خالي دلته یې لیکلی دی 4+10 دا یې لیکلی دی نو لاندې مساوي دا راغلی دی که نه نو مساوي به دلته موږ ولیکو 14 کېدای تاسو ته جدا اپشن راغلی دغه شانتې چې څنګه یې دغه ووالو نو دلته کې تصدیق کړئ دا چې لیکلی دی دا به ووایئ. چې څنګه یو تصدیق کړی ووالو نو تاسو ته به ډایرکټ بل مخ چې دی هغه به کولاو شي نو په هغې کې به ستاسو نه د دې پیس غواړي نو تاسو به د دې 100 روپۍ پیس چې دی هغه به جمع کوئ. چې څنګه یو هغه پیس جمع کړو نو تاسو ته به هلته کې سرټیفیکیټ چې دی هغه به شو کېږي تاسو ته به دا ډاونلوډ کړئ نو تاسو به هغه سرټیفیکیټ چې دی دا به د ځان سره ډاونلوډ کړئ نو هغه به ستاسو ډایرکټ ګیلري ته چې دی هلته به راشي نو د هغه ځای نه تاسو د کمپیوټر په ترو باندې چې دی هغه رایستی شي او هغه سرټیفیکیټ د ځان سره تاسو بیا یې ښودی شئ نو هغه به داسې لکه د شناختي کارډ د کارډ په شانتې نو هغه به د ځان سره کېدی نو که په ایرپورټ کې نه تپوس کوئ نو تاسو به هغه سرټیفیکیټ چې دی هغه به تاسو ښایئ.